ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دوران خلافت کې کله چې هغه ته خلافت ملاو شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته د ځینې خلکو هغه د زکات نه انکار وکړ نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا فتوا ورکړه چې ورشي مجاهدین ولېږي او د دوی سره جهاد وکړي نو عمر رضی الله تعالی عنہ ورته مخې ته ودرېد چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دوی سره جهاد او جنگ کول قتال کول دا مناسب نه دي ځکه دوی منځونه کوي حج مني مسلمانان دي خو صرف زکات نه ورکوي نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل زما دی په الله قسمی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې بدوی کوم زکات ورکاو او ما ته ایرانی کی او د چیلنګي او رکوټه بچي په زکات کې چې بدوی کیږي هغه مانه منی کی د دوی سره به جهاد کوم قتال به ور سره کوم نو عمر رضی الله تعالی عنہ پوه شو چې د سینا الله جل شانه فراخ کړی دا د الله جل شانه یو قسم الهام کړی دی چې د خلکو سره جهاد وکړي چې آینده نور مسلمانان او نور خلک دا کارونه کی د اسلام د یو فریضې نه انکارونه کی او په دې پوه شي چې کم مسلمانان هغه د اسلام د یو فریضې نه انکار وکړي هغه سره به جهاد کې دی شي نو جهاد اعلان ور سره کو واپس هغه خلک دې ته تیار کړل چې زکات ورکي محترمو څنګه چې مونږ فرض دی حج فرض دی روزه فرض ده د قرنګ زکاتم فرض دی محترم او قرآن عظیم شان کی د مونږ سره تقریبا 2 کرتا یو د زکات ذکر راغلی واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة منځ کوي زکات ورکوي د زکات لفظي معنی مې درته کړې ده چې شریعت ولی د زکات ته زکات وایي زکات په عربي کې د ډیرو معناګانو د پاره استعماليږي د غټوالي د پاره د نیما د پاره یو شی چې ترقی کوي او غټیږي نو زکات شی یو شی د عرب وای دا غټ شو د نیما وکړه د اوچت شو د قرنګ یو شی چې صفاکیږي هغه تم عرب وای دا چیز صفا شو نو هغه تر زکات لفظ استعمالي پاکیدلو تر زکات لفظ استعمالي نو د شریعت په اصطلاح کې پته ولګي د لا چې څوک زکات ورکوي دا غمالم صفا کیږي دا سړیم صفا کیږي څوک چې زکات ورکوي نو دا غمالم زیتیږي او دغه سړی مرتبم د الله جل شانه په مقام کې د الله جل شانه په دربار کې دی سړی څوک چې زکات ورکوي کا سړی دی او که خزه ده د مرتبم اوچتیږي د محترم مال دی صفا کیږي زیتیږي ستا خپل ذات سپاکیږم او مرتبم دی په اوچتیږي نو زکات ورکول دا فرض دی دا بخامه خاور کې نن سبا ځینې داسې خلک شته محترمو چې هغوی عمرو ته ځي حجونو ته ځي هغوی په دې فراحي ادارو کې سبق پیسې ورکوي هغوی خلکو ته قرضونه ورکوي هغوی پلونه جوړوي هغوی لارې جوړوي خو پاغوی باندې زکات پاتې که 1 روپۍ زکات ستا په ذمه باندې پاتې او نو حج به دې صحیح قبول نشي روزه به دې صحیح قبولیت ته ونه رسي مونځ به دې قبولیت ته ونه رسي ولې تا باندې د الله جل شانه حق پاتې دی او دغه حق تا نه دی ورکړی نه پلونه مه جوړوه ته رفاهي کارونو کې پیسې مه ورکوه خو زکات ورکا مسکین ته ورکا فقیر ته ورکا ځینې خلک ما درته مخکې ویل چې عمرو ته ځي نه عمرې ته مه ځه په تا باندې چې کم مال د زکات پاتې دی حساب ولګوه د څو کلونو پاتې دی د څومره وخت نه ته مالدار شوی هغې کلونو نه حساب ولګوه او زکات مسکینانو ته ورکا محترمو دا عمره دا نفلی عبادت دی او فرض چې یو ځل کړی دی په دویم ځل پتا نه دی حج چې یو ځل کړی په دویم ځل پتا نه دی فرض زکات ورکا کوم پیسو باندې چې حج ته ځي او فریضه د حج یو ځل ادا کړی دا نو چې حساب لګو څومره زکات در باندې پاتې دی هغه مسکینانو ته ورکا الله جل شانه تخپل غاړه آزاد کا الله جل شانه په دې تانه رانیسي
چې ته عمرې ته ولې نه تلې، ته دویم ځل دریم ځل لس ځل حج ته ولې نه تلې. البته چې تا زکات هم ورکړې غاړه دې آزاده ده، د مسکینانو خیال هم ساتي او بیا حجونه کې سل حجونه خو که ثواب پکې ډېر دی، زر عمرې خو که ډېر ثواب دی پکې. خو ولې اول خپله غاړه مالکه مغاړه چې په مال باندې بنده ده دغه غاړه آزاده کړه. زما وروره بله ورځ که مو ته مړه شو وفات شو نو دغه قرضه به مو تا په خپله غاړه باندې قبر ته وړو، الله جل شانه به رانه تپوس کوي. او کله چې زما ستا دغه مال چې په میراث کې بچو ته پاتې شو، ښځې ته، رونو ته، د ترونو بچو ته، قسم په الله هغوی به 3 ورځې صرف موږ په دعاګانو کې یادوي. بیا به زما ستا تصویر، زما ستا شکل، زما ستا صورت، زما ستا محنت، زما ستا خواري د بچو نه، د ښځې نه او د رونو نه ایرئ. هغوی به په مال کې لانجې کوي. وګورئ عدالتونو ته خبره لاړه شي چې زما پکې ډېره رسي، بل وایي زما پکې ډېره رسي، بل وایي زما پکې ډېره رسي، ښځه وایي زما پکې ډېر مال رسي، بچي وایي زما پکې ډېر رسي، رونه وایي نه زمونږ هم پکې حصه شته، تربوران وایي زمونږ هم پکې حصه شته. نو محترمو دغه مال بیا ستا تقسیمیږي. په دې کې مو تاسو څوک به خیرات هم نه کوي، او که خیرات کې به کومه طریقې کوي د دې وجه نه کوي چې دا تربوران بسوي، دا ګوانډیان بسوي، دا خلک بسوي چې پلان کې مړ شو بچوي پسې خیرات نه کو، بچو ور پسې سخات ور نه کو. نه، هغه سخات منظور دی الله ته چې ته په ژوند باندې ورکی، هغه سخات منظور دی الله جل شانه ته چې ته په خیرات صدقات چې ته په خپل ژوند باندې ورکی، هغه زکات چې ته په خپل ژوند باندې د مال نه ورکو دا الله جل شانه ته منظور دی. نو محترمو بچو ته به مالونه ګټو خو حلال، دغه زکات به تی ورکو. دغه زکات زما په مال کې په بچی فرض نه دی چې هغه تی ورکی، دا زما په ښځه فرض نه دی چې دا زکات زما د مال نه ورکی، دا زما په ورور فرض نه دی، دا زما په پلار فرض نه دی چې زما د مال نه ورکی. په دې کې به نیولې کېږم زه او ته، هغه څوک چې هغه سره سرمایه ده هغه به الله جل شانه نیسي. دا وعیدونه دا هغه چا په باره کې دي چې هغه د مال مالک دی. نو مو ته نن د مال مالکان یو، بچي ته مه پرېږده، ښځې ته مه پرېږده، پلار ته مه پرېږده، رور ته مه پرېږده. راځه د نن نه حساب وکړه، الله جل شانه ته غاړه آزاده کړه. ما یو حدیث شریف ستاسې په حضور کې ویو، دا روایت دی د عایشې رضی الله تعالی عنها نه. عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي مبارکه او زمونږ استاد مور بیبي فرمایي، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، زمونږ استاد مور بیبي فرمایي عایشه رضی الله تعالی عنها د مسلمانانو مور چې زه دا خبره د ځان نه کوم، قالت دا فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، اے استاسو پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، ما خالتت الزکات مالا قط الا اهلكته. د زکات مال د نور مال سره کلم نه دی یو ځای شوی. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث مرفوع شو چې زکات مال کلم ستا د نور مال سره یو ځای شوی نه دی، مګرم ستا د نور مال هلاک کړي دی، تبا کړي، دا سړی هلاک کړي، دا سړی تبا کړي. څه مقصد؟ علماء کرام د دې تشریح داسې کوي چیرې یو سړی دی هغه باندې زکات فرض دی چې دا بل ته زکات ورکي، او دا فرض زکات ځان سره وساتي. چیرې اوس 1 لک 2 لک 3 لک روپۍ دي 50,000 دا څنګه چاته ورکم؟ راځه مله دا پیسې کې د عمره به پې وکړي، راځه دا پیسې کې د پتا خو حج فرض دی او حج ته نه ځي، حج به پې وکړي، راځه دا پیسې کې د زوی په تعلیم کې به ولګي، د لور په ډاکټرۍ او په تعلیم باندې به ولګي، دا پیسې ځان سره کېده بچوله به پې ښه روټۍ ښه کپړې ښه پیزار راوړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تا چې د کال زکات ور نه کو او په خپل مال کې د زکات مال شامل کو، نو ستا دغه مال به دغه زکات را پاسي او د حلال مال به هلاک کی، دا به ختم کی، دا به لري کی، دا به کمزور کی، دا به ناقص کی، دا به ورک کی. او استاد ذات پسې هم دغه زکات لګېدلی تر هغې پورې چې د هلاکت کندې ته د خدای نه خواسته وغورځئ. نو زکات ورکا چې د مال صفۍ دی الله جل شانه وکړي، چې مال دی الله زید کی، چې مال دی د هلاکت نه بچ شي. یا بله معنی علما دا کوي، بله معنی علما دا کوي، شارحین حضرات اهل علم حضرات دا موره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مطلب مبارک دا دی که یو سړی خپله مالدار دی
زکات ورک خود بل زکات ته لاسونیو چراشه دا پلان کې مالدار زکات تقسیمي او حال دا چې په داسې حال کې چې تخپل مالدار خپل در باندې زکات فرض دی چې بل ته ورکی او ته دا غنه زکات را واخلي هغه په بچو باندې ولګي هغه په ځان باندې ولګي هغه خپل پیسو کې شامل کی زما په مقصد پويږي مالدار د بل نه زکات واغست خپل استعماله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه زکات چې تا د بل نه غسته حرام مال لغسته استاد پر حرام دی دا د مسکین حصہ ده دا د کندي حصہ ده دا د یتیم حصہ ده دا د فقیر حصہ ده دا د غریب حصہ ده تا مالدار واغستا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما خالطت الزکات مالا قط الا اهلكته چې دا زکات تا واغستو ته مالدار وې نو اوس به دغه زکات را پاتېږي او ستا د حلال مال ستا د مالداري دا به ختمي دا به هلاکي اوس دی مولین صاحبانم سوچو کی اوس دی اجین صاحبانم سوچو کی تبلیغین حضراتم دی سوچو کی دیندار خلم دی سوچو کی ځوانان او بوډاګان او زنانم دی سوچو کی چې زکات اغستل ما ته جایز دي که ناجایز دي په دې ته نه پوهېږي ملا صاحب سره کېنه چې کور کې زه دومره مال لرم زه بل نه زکات اغستی شم که نه